شیخ طیب صاحب خو یو عبقري انسان دی که نه، دی خو چې کله زلزله وشوه موږ باندې حالات راغله نو دی زما د تعزیت دپاره دې کلي ته تللی پیاده لارو. او حادثه داسې وه چې موږ د رمضاني درس چلېده که نه، درس چلېده نو زه سرکاري نوکر وم، نو زه راغلم دغه ته هغه ادارې ته خپل شاته زما یو وروره دی مولانا طیب زعفراني، هغه زما په ځای ناستو ترجمې ته. نو دی ما ترجمې ته کښېنو، زه هغه ملازمت سلسله کې ادارې ته راغلم، زلزله وشوه، روژه وه، نو دا جومات ونړېد دغه ځای نه، او دې جومات کې 9 هلکان لکه درسي ملګري دا شهیدان شو، دا جومات لاړ مخکې ولګېد. دا طیب مولا پکې و، دی الله بچ کړ. او زما 4 زامن وو که نه، نو دا 2 خو پاتې شي ما درته وویله، او دا 2 چې وو نو دا د درس کې پکې وو، نو هغه درس کې 2 شهیدان شو. نو بیا شیخ صاحب چې کله خبر شو نو دی دلته نه زموږ تعزیت دپاره راغی. بیا چې کوم هغې سلسله کې د ده د ملګرو سره کوم تعاون و منډه ترډه وه، نو دا اپنی مثاله زما کور والا په کور کې دندې او یو بچی په کور کې دندې، او دا 2 زامن چې کوم دی نو دا په د جامع مسجد کې دې کلي کې زموږ تقریبا 300 لږ بږ خلک شهیدان شوي.